یقینا دا یو ډېر بهترین کاوش دی او د ډېرې مودې داسې د دې خبرې ډېر ضرورت محسوس کېده چې یاره د بازار دا بعضې ایشوز داسې دي چې په دې باندې دا ټول ملګري په یو ټیبل کینی او خبره اتره وکړي نو انشاءالله چې زمونږ د بازار کم مسایل چې دي دا به الله پاک حل کړي. نننی ایشو چې دا د لوډ شیډینګ په حواله باندې ده. نو ګرانو ملګرو مونږ خو پوهېږو نه، خو چې کوم ماهرین کومې خبرې کوي نو زمونږ بجلی چې جوړېږي نو دا تقریبا په 14 سنې یو یونټ جوړېږي. په تا باندې 80 او 10 روپۍ یو یونټ خرڅوي. زمونږ چې څونه پیداوار دی هغه د دې صوبې د 24 ګنټې د بجلی د ورکولو نه زیاتې کېږي او نورو صوبو ته هم ورکولی شو مونږه. خو پوهېږو نه چې بیا هم په 400 کې د لوډ شیډینګ دا حالت دی چې 14 ګنټې بجلی نی 10 ګنټې بجلی وي. 12 ګنټې خو عام هغې وي چې دا شیډول دی چې ګنټه به بجلی وي او ګنټه به نه وي. خو زه د سیاسي خبرو نه بالاتر چونکې هر څه چې دي او په هره طریقه چې څوک راغلی دي خو زمونږ عوامي نمایندګان دي نو ډېره د افسوس خبره ده. او زه د دې فورم نه د دې خبرې غندنه هم کوم چې زمونږ MNA-ګان او MP-ګان صاحبان په دې ایشو باندې بلکل عوام سره نه ودرېږي. عوام تاجران په کوم تکلیف کې او د کوم مصیبت نه چې تېرېږي نو هغوی په دې باندې بلکل خاموشه دي. او زما د دې فورم نه دا مطالبه ده چې دغه خلک دی په دې حواله راپاسي او د قوم دې څه غم وکړي. او دا چې اکثر موږ اورو یا مطلب میټینګونو کې ناست یو نو دوی وایي چې لاین لاسز دي. نو لاین لاسز د څه وجې دي؟ که تاسو وګورئ نو تقریبا زیاتر سولرایزیشن شوی دی په دې علاقو کې. دا خدای پاک د چینل سره خوږي چې هغې یو شی راوښکو زبس د قوم کار پرې روان شو نو تقریبا 40% بجلی چې ده نو هغه د سولر سایډ نه خلک پوره کوي. نو 40% خو دې ته هغه بچت وشو. خو د هغې باوجود هم د لوډ شیډینګ سلسله نه ختمیږي او د دې د لاین لاسز هغه بانه چې دا غم نه ختمیږي. بار بار د بجلی د ټریپینګ نه اکثر کورونو کې فریجونه پکې یا نور داسې د بجلی څیزونه چې هغه خرابېږي. زه خو دا وایم چې د بجلی په غلا کې که پیسکو ذمه داران د خپل اهلکارو قبله درست کړي زما خیال دی د بجلی غلا هېڅوک نشي کولی. ځکه چې په دې ملک کې که تاسو وګورئ نو د پیسکو نه علاوه هم ډېرې ادارې شته. د هغې نظام دونه خراب نه دی څونه چې د پیسکو خراب دی. او د هغې غټه وجه دا ده چې په هغې کې هم د دې خپل خلک چې دي دا ملوث دي. بل دا ده چې دوی کوم افسرانو له بجلی ورکوي، کوم بااثره خلکو له ورکوي، کوم سیاسي خلکو له ورکوي، هغه بوج هم دوی په عوامو باندې راچي او هغه د لاسز په شکل کې راځي چې دا لاسز نه دي. دغه خلکو له دوی ورکلی نه شي اخیستی نه شي او په موږ غریبانانو باندې بوج دی.
تاسو وګورئ اکثر یو پکې یا دوه پکې یا بجلي ورکوي او په هغې پسې 10,000 او 15,000 او 20,000 روپۍ بل راځي نو دا ظلم دی دی اکثر چې ورسره کښېنې نو دا خلک دا مشران یادوي دوی ته وایي چې تاسو په دې کونډه کلچر ختمولو کې دوی سره تعاون وکړئ زما په خیال خدمت چې دا جذبه کوم ملګري ناست دي صدیق الله صاحب دکان ته په دې کې هم څوک د فیض محمد دکان ته 70% داسې وي چې هغې به سره بجلی په کار پوهېږي نه کوډې به څوک واچوي اچوي او سوي نو هغه ورسره هم د دوی خلک شامل دي زما خبرې خو ډېرې دي خو دې مشرانو ته به زما دا ریکویسټ وي خبرې وکړو نو دا به ډېره ښه موقع ده ځکه چې بیا دغه احتجاج فایده نشته د ټریډونو صدران دا دلته ناست دي او زما به دا ریکویسټ وي چې دا موقع کم از کم ضایع نه کړې او یو داسې فیصله وکړې چې هغه د ټولو تاجر برادرۍ په خیر باندې تمام شي الله ښاد او آباد ساته